یہ بل ملګری سوال کړی دی قرض مال کې زکات کټکول څنګه دی؟ جواب دا دی چې زکات به ته د هغه مال نه ورکې چې تا په یو سړی مالک جوړ کو، چې هغه دې په مالک نه جوړ کړی، هسې دې ورته ووایي چې تا ته زما 50 روپۍ وي او هغه زکات کې قبول یې کړه او تا د خپل ټوټل زکات نه 50 روپۍ کټ کړې چې گویا کې دا ما ادا کړې، نو دا ټیک طریقه نه ده، دا غلطه طریقه ده. ځکه قرآن وی ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون، وی د ردی مال نه خرچ مه کوئ، چې کم مال ستا په لاس کې نه دی او په قرض کې مصروف دی، هغه گویا کې خبیث مال دی، هغه ستا ملک نه دی. کله چې ستا ملک نه دی نو هغه مه ورکوه، بلکې کم چې د لاس کې دي هغه پیسې ورکوئ، بهی دا زکات دی، تا ته زما قرض هم شته خو دا پیسې په زکات کې واخله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کم مال چې خرچ کې هغه به ستا محبوب مال وي، تر څو چې د خپل محبوب مال نه خرچ کړي تاسو کمال د نیکۍ ته نشئ رسېدی. نو قرض مال خو محبوب نه، نغد مال محبوب دی، نغد مال سړي ته خوښ دی، نو نقد پیسې چې کم دی هغه ورکه، قرضو کې زکاتونه مه کټ کوه. چې چاته مثال ته دا ووایې چې یاره تا باندې خو زما 5000 روپۍ دي او په ما باندې 1000 روپۍ زکات فرض دی، لہذا دا 1000 روپۍ ته زکات کې ګټ کا او 4000 مې راته پاتې شوې، دا طریقه ټیک نه ده. دې کې ښه طریقه علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه لیکلې ده، هغه وایي چې ته چاته پتا به ستا په یو سړي باندې مثال 50000 روپۍ قرض دي، ابن تیمیه صاحب وایي داسې وکړه چې ته خپل د زکات پیسو نه 50000 روپۍ هغه له ورکړه، تا وله ورکړې په هغه ټایم باندې یا یو ورځ دوه پس ورته ووایه چې بهی په تا خو زما 50000 روپۍ قرض هم دي، 10,000 روپۍ ته ته خپلو ضروریاتو کې ولګوه چې ما که مې درکړي دي هغې نه 40000 روپۍ راکړه، نو ستا به قرض هم خلاص شي او زما زکات هم ادا شو، ځکه چې پیسې ما مخکې درکړي دي. نو دې کې دې 2 فایدې وکړې، یو خو دا چې زکات دې ادا کو، دویمه دا فایده وکړه چې په مسلمان د خپل قرض سپک او آسان کو. نو دا 2 فایدې په دې کې شته، خو چې یو مال در سره لاس کې نه دی او هسې د هوا کې ورته ووایي چې هغه زکات کې شمار کا، دا صحیح طریقه نه ده. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.